ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د خلکو سره د کپړو پیزار په حواله مرسته کوي. په دغه کې موږ سره تحریک لبیک هم ډېر زیات تعاون کړی دی او ډېرو خلکو ته کپړې چې کوم دي کورونو ته ورسولې او نوې کپړې دي. دا کومه خوراکۍ چې راغلې ده 10 کاله شو چې دې خاوند مړ دی. 10 کاله دې کونتونو کو په ځان یې سختې تېرې کړې او د واده په 3 کال چې کوم دی نو د دې خاوند مړ شو. یوه لورې ده او دغه لورې دې وخت کې موږ ته مخامخ ته 9 کاله عمر دی. نو دا د سره څو خپله کې سپانسر یې کې چې د میاشتې دې له سره راځي نو د دې ژوند به چې کوم دی د دغه لورکۍ سره په قلاره تېر شي. 9 کاله ژوند څنګه تېر شو؟ بس الله یې زموږ کلي ودان آباد لري. الله پاک دې دا دیوالونه هم دسرو کړي. زما قدر عزت یې کو. زه یې لکه د خور شانتې ساتلې یم خپل کلي کې. روڼه دانه روندارو بوتلي دي او هغوی ځان سره بس دغه کړي دي، داسې ملګري کړي دي چې مونږ ته اډو ګوري نه. ستا یوه لور ده؟ ها زما یو لور ده جي. د خاوند د مرد یې څو کاله شو؟ 11 کاله به کېږي تقریبا. 11 کاله. صرف دا یوه بچی دی؟ دا یو بچی دی الله را کړی. دا دونه وخت څنګه تېر شو؟ بس شکر الحمدلله. کله یو خور کرتلی کله بل خور کرتلی او بس دقسې الله پاک را باندې وخت تېرو. نن دې د ویډیو اراده څنګه وکړه؟ زما سره ملګرې وه، هغه دې الله عزت وکړي. هغې ما ته 2 کاله وړاندې ویلو وي دې ځای ته لاړه شه، خو ما نه دا د حیا ژوند مې تېر کو او زه داسې نشم کولی. بس الله مې شته که نه، الله به راله هر څه امداد راکوي. بس نن سبا کې ډېر سخت په ما راله، ما پسې لیور کور ته راته نو بس زه دلته رالم. ما چې ورګه زه خپل غم وکړم، ما له خپل حق څه نه راکوي. او بل خوراک څښاک او خوراک څښاک بس الله پاک ورکول والا ما سره الله پاک امداد کوي غیبي. خلکو نه مدد خو غواړي او شکر الحمدلله. خدای ټول ودان آباد لري. ګرانو کتونکو، لکه دا خوراکۍ چې کومه ده یو هغه رور ته وایم چې کوم د دې دغه ده د چا چې وي څوک نی نو د هغې خدای وي ښه نکاح مهر په سپینه پاڼه ولیکه نوم هم د هغې اخ کېږي. دې سره غټ پټ سټامپ شوی دی ښه نو هسې کړومه دا زنانه او دې له خپل حق ورکه. او نور د دغې کلي د خلکو ډېره زیاته مننه کوم. دا د خرکۍ که نه د خرکۍ خلکو نه ډېره زیاته خوشحاله ده چې یو سره تعاون کوي. خو د دې د موبایل نمبر دی 0326 39 60 445. مالي مرسته ورسره وکړئ. څه الله ستاسو عزت وکړه، الله روغ صحتونه درکړه او الله د قرآن په حکومت کې تاسو داخل کړه د خیر او د خوشحالو د امداد. دغه کپړې الله مې عزت وکړه. نور د خلکو ته وړاندې کړئ. الله ستاسو عزت وکړه. او زه خلکو ته وایم چې بې ځایه تنګول مه کوئ، مدد ورسره وکړئ، تعاون ورسره وکړئ. دا 2 کاله دې ویډیو ته سوچونه وکړل نن راغلې ده. نو دې کې 2 خبرې کوي. یو مالي مرسته کور دې خپل دی او جي زمونږ جنکې وو نو زمونږ وروندارې چې را واده شوه نو هغه رانه لاړه وتښتېده، مونږ یې په ډاګه پرېښودو. نو مونږ ته مشرانو 3 نیمې مرلې کور بیل کو. هغې کې جنکو به وخت تېرو. بس ما به سبق خو او بس واړه را سره وو. د واده نه پس نه واده نه مخکې که نه د ورونو په کور کې او د پلار په کور کې. او لیورځي د هغوی څه نوم خاوند دی؟ د هغو ارشد نامه وه. د هغه څه ونو؟ نو د هغوی خو هر څه شته شکر الحمدلله. خو لیوران چې کوم دی ناجیزه ما سره کوي. ناجیزه کوي، بلکل ناجیزه کوي. هغه الله ته معلومه ده. زه دغې وروڼو ته وایم چې یو خو زورور الله دی او بل د هر سره نه پاتې دی. هر سره نه پاتې دی. یو مور او لور چې په راحت سره په راستۍ سره په خوشحالۍ سره ژوند تېر کړي دا ستاسو ګټه ده ښه. نو خو تاسو ورسره خپل تعاون وکړو او د دې چې کومه حصه مساوات دي برخه د هغه هم ورته بیله کړله نو دا مور او لور به ژوند کوي. یو ما ته به کال وکړي زه به دا ویډیو ډیلیټ کړم. زما مقصد د دې تورسرې په سر لاس ښودل دي. د دې دا کله یو کور ته کله بل کور ته کله خدمت کله د یو نه غوښتې کله د بل نه غوښتې د لور سره ډېر سخت ژوند تېروي. نو تعاون او مرسته ورسره وکړې او هغه لیورزو ته وایم چې خپله خور وګڼئ، خپل روندار هم ده، د کور عزت هم دی او د دې چې کوم وخت دی ښه په خوشحالۍ باندې په کور دننه دی د خپل حق بلکې دا غرور هم چې کوم وخت دی
نو هغه دې ته ورکړې چې دې ژوند په خوشحالو سره تېر شي دا ټیک ده الله که نه ستاسو عزت نو وکړي. ضرور یې مرسته وکړې ډېره مننه خوشحاله الله ستاسو